په چین کې یو زلزله راغلی وه او په هغې کې ډېر خلق چې دی نو په هغې زلزلې په وجه باندې مړه شوي وو. نو په دغه کې یو غټ بیلډینګ و چې هغه هم رارتاو شوی و او دغه بیلډینګ چې دی په دې کې یو کوټه وه یو کمره هغه چې دی نو داسې سنګزنه غوندې رارتاوه شوې وه. نو داسې د کوټې په یو ګوټ کې چې دی نو یوه زنانه یو ورسره وړوکی ماشوم چې دی نو دا پراته دي. خو د دغې په رایستو باندې تقریبا 3 ورځې لګېدلې وې او دغه مور او دغه بچی چې دی نو دا اسپتال ته وړي دا بېهوشه دي. نو کله چې دی په هوش کې راشي دا ډاکټر د دې زنانه نه تپوس وکړي چې تاسو باندې خو دا بیلډینګ رارتاو شوی دی خو په تاسو باندې د دې بیلډینګ چې کم اوزار دی کمه مالبه ده نو هغه په تاسو باندې نه ده لګېدلي او ستا 10 واړه ګوتې چې دی نو دا زخمي دي دا څه وجه ده. نو دا مور ورته وایي چې اوله ورځ کې خو زما پی چې دی نو هغه وو ما به دې بچي ته ورکولو خو د ډېرې لوږې د لاسه او د ډېرې تندې د لاسه زما هغه پی چې دی نو هغه ختم شو او زما دا بچی چې دی نو دا ناقلاره شو په مخه به یې جړلو. نو ما به ورته د خپله ګوته په دې خوله کې کېښوده خو دا به یې داسې روله خو د دې نه به ده ته خوراک چې دی نو دا به ورته نه تو. دغې نه وروستو ما دا سوچ وکړو چې زه د خپله ګوته وچیچم او د دې نه کومه وینه راوځي نو دا به دې تېرې نو ده ته پې ارام حاصلېږي. نو ما د خپله یوه ګوته وچیچله او دله مې په خوله کې ورکړه نو هغه وینه چې دی نو هغې ماشوم هغه وخوړه ده ته لږ ارام میلاو شو. دغه شانتې بیا یې دا 2مه ګوته دا 3مه ګوته دا 4مه حد تر دې چې دا 10 واړه ګوته یې وچیچلې او دی هغه خپل بچي را په خوله کې ورکړه هغه وینه چې دی نو هغې ماشوم به خوړه. نو د هغې وینې د وجې نه په هغې ماشوم باندې هم بېهوشي راله او مور یې د لوږې او د تندې نه او وینه ترې نه ډېره زیاته تلې ده د هغې د وجې پې بېهوشي راله. نو دغه دی اوس د تاسو راوړمه. نو عزتمندو د مور خپل زوی سره دوره مینه وي د یو پلار د خپل زوی سره دوره مینه وي خو د پلار قدر او د مور قدر د هغې چا نه تپوس وکړئ د چا چې په دې دنیا کې مور نشته او د چا چې پلار نشته.